أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة النور 39 نمبر آیات. په 39 نمبر آیت کې د هغه خلکو مثالونه ذکر کیږي چې کم خلک د هدایت نه محروم خلک دي او کم فطري نور چې الله تعالی د خلکو بزرونو کې خودل د هغې نه فایده نه اخلي. د ضد او د جهالت په وجه باندې هغوی د دغه نور نه لرې پاتې کیږي. د هغې دوه مثالونه ذکر شوي دي ځکه چې اصل کې د اسلام دشمنانو قسمونه هم دوه دي، نو مثالونه یې هم دوه ذکر شوي دي. الله تعالی وایي والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي اعمالهم عملونه دوی کسراب په شان د هغه شګوګلو دي بقیعة چې په یو بیابان کې پراته وي یحسبه الظمآن ګمان کې به دې باندې تږی سړی د لرې نه ماء د اوبو شګوګل چې لرې نه سړی ګوري به دې باندې نور لګي نو دا پړق وخي نو چې تږی سړی د لرې نه ویني دغه خیال دا وي چې دا اوبه دي ځکه پړقېږي حتی تر هغې پورې اذا جاءه هر کله چې دا راشي دې شګوګلو خواته لم یجده شیئا بیا نه مونې هېڅ څه شی یعنې اوبه نه ووجد الله او دا بیا مونې الله تعالی عنده په خوا د هغې کې الله تعالی موندلو د کنایه د مړه کېدلو نه چې بس دغلته کې مړ شي اوبو خواته راغی د لرې نه تږی دی چې ویې کتل هغه شګوګل دي اوبه نه دي او بیابان دی د اوبو درک پکې نه لګي بس د غزې کې دې ایسته وفات شو تن د لاسه نه مړ شو نو فوفاه حسابه پوره به ورکړي ته الله تعالی حساب د هغو. نو دا مثال د هغې کافر دی او هغه مشرک چې د اسلام د عظیم نعمت نه محرومه دی. عقیده یې د کفر او د شرک د خوردې سره سره شوق یې دا د نیک کارونه هم وکړي. نو د خلکو سره انسانانو سره ښېګړې کوي، مرستې ورسره کوي. دغه شان د ځینې عبادات هم کوي خو په غلطه طریقه باندې کوي ځکه چې آسماني هدایت یې شته دی نو د خپله ځانه لګیا دی. نو کله قبرونو ته سجدې وکړي، کله بوتانو ته وکړي، کله بل څه ته وکړي، کله پکې د بل چا نه امداد غواړي او داسې به شرک یې ورسره اخته دی. عباداتو شوق یې شته لیکن چونکې آسماني د وحي هغه رهنمایي یې نشته دی نو په دې وجه عبادات یې په غلطه او ناجایز طریقه باندې روان دی. نو ګویا چې دا مثال د هغه مشرک شو چې دغه مشرک آخرت مني او جنت او د جهنم هم قایل دی، د الله تعالی د ذات هم قایل دی، د نیکو اعمالو شوق هم لري لیکن دې سره سم شرک کوي. کومه عبادات چې کوي هغه په شرعي طریقه باندې نه کوي نو دی به د دغه نیکو اعمالو د ثواب په تمه باندې قیامت په ورځ باندې دنیا کې په تمه دی چې ثواب به میلاو شي، قبر کې په تمه دی، آخرت به راشي. آخرت کې چې کله دی د خپلو اعمالو په تمه او حساب شروع شي نو د نیکو اعمالو قبلېدلو دپاره خو ایمان شرط دی چې ایمان به لري مشرک به نه او دی خو به شرک کې اخته دی نو فیصله به وشي چې اعمال یې ټول ضایع دي، هېڅ خوند یې ونه کړو. نو دا او چې کله اعمال ضایع ثابت شو اوس به دی جهنم ته غورځېږي او اخوا جهنم ته غورځېدل او دغه خطرناکې فیصلې د ده په حق کې داسې دی لکه دی چې چا وجلی مړ کړی د مرګ برابر شو. اوس اخوا ده تر عمل موقع نه میلاویږي په شان د مړو باندې. نو الله تعالی والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي اعمالهم عملونه دوی کم چې دوی نیک عملونه کوي، ښه عملونه کوي، په خپل فکر کې ښه عملونه کوي کسراب په شان د هغه شګوګلو دي بقیعة چې په یو بیابان کې یحسبه الظمآن ګمان کې به دې باندې تږی سړی ماء د اوبو حتی تر هغې پورې اذا جاءه هر کله چې راشي د دې شګوګلو خواته لم یجده شیئا دا بیا نه مونې هېڅ شی. نو دغسې حال د هغې کافر واخله چې عقیده یې خرابه ده، د آخرت قایل دی، نیک اعمال هم ورسره کوي لیکن دغه نیک اعمال په شرعي طریقه باندې نه دی، عقیده یې د شرک ده. نو دې چې کله حساب ته راورسېږي لم یجده شیئا حساب هېڅ اعمال بیا نه مونې ځکه د نیکو اعمالو قبلېدلو دپاره ایمان شرط دی. ووجد الله او دې به بیا مونې الله تعالی عنده په خوا د دغه شګوګلو کې نو دا کنایه د مړه کېدلو نه الله تعالی میلاوېدل
ومندل دا کنایه د مړه کېدلو نه، بس دغلته به دې مړ شي. فوفاه حسابه، نو پوره به ورکړي الله تعالی حساب د دې عملونو. پوره حساب دا د بشر کو قبر کې به راونیسي او نیک اعمال چې د هغې ځای نه د نیولې هغه ضایع شو، ځکه د هغې دپاره شرط ایمان او ایمان شته نه. والله سریع الحساب، الله تعالی زر حساب کوونکی دی. ان الله تعالی حساب داسې نه دی چې ګنې څوک دې دا فکر نه کوي چې دا خو ډېر انسانان دي او زما نمبر چې پکې راځي کله به او دغه ډېر عملونه ډېر ژوند د شپېته اویا کاله دی حساب به څنګه کېږي که پوره چانس ولګي وخت به ضایع کېږي پکې، نو دا تمه چې ونه کړي. والله سریع الحساب، الله زر حساب کوونکی دی، حساب به ډېر زر وشي. حدیث مبارک کې دی چې ټول د جهان ټولو خلکو حساب کتاب دا سترګې براب کې مکمل شي، نو به دې باندې ټیم نه لګي. او که ظلمات په بحر اللجین، یا مثال د دوی پشان د هغه تیارو دی په بحر چې په دریاب کې لجین جوور دریاب. دا دویم قسم کافر دی. دویم قسم کافر هغه دی چې هغه د آخرت د ثواب بالکل قایل نه دی او دا ډول منی نه چې موږ الله تعالی څه دپاره پیدا کړي یو زموږ نه به د څه شي مطالبه کېږي او لا حساب کتاب شته د قیامت او آخرت شته، دا خبرې پکې سره د بنیاد نه قایل نه دی. اوس دا قصه ډېره زیاته خرابه ده. د هدایت ته راوستل ډېر زیات مشکل شو، نور هم پسې ګران دی. اولنۍ خلاصه تمه لرله در تبې موالام نه دی، بیخي خراب دی. نو د دې دویم کس چې بالکل نه د آخرت قایل دی نه د حساب کتاب قایل دی، او یا هغه کافران واخله چې د الله تعالی د ذات او د وجود هم سره قایل نه دي. کم کسان چې په چاینا کې حکومتونه کوي، روس کې د دې غټ اقتدار شته دی، شمالي کوریا کې دا خلک شته دی، په نورو ملکونو کې مختلفو نومونو باندې دا خلک په مسلمانانو په جامو کې هم دننه کار کوي. کانګرس په نوم باندې، د خلقیانو په نوم باندې، د قوم پرستانو په نوم باندې مختلفو ځایونو کې دا خلک کار کوي. نو اوس د هغه خلک د جدي هدایت ته راوستل ډېر زیات مشکل دی او دې ته واضح نصیحت کول او دې باندې د واضح نصیحت په ذریعه باندې راوستل ډېر کافي مشکل دی. نو د دې کس مثال داسې دی که ظلمات په شان د ډېرو تیارو په بحر چې په دریاب کې لجین چې د دریاب جووري بیخي جووري یخې معلوم نه وي. نو اوس دغه سړی داسې ووایه چې د دریاب کې کوز پروت دی، جوور دریاب دی، دریاب یخ معلوم نه دی او دغه دریاب په ډېرو تیارو کې پټ دی. یغشاه موج من فوقه موج، بیا پټ کې دغه دریاب لره یو چپه سره دریاب خپلې تیارې دي، دی په یخ کې پروت دی او څه به د دغه دریاب د پاسه چپه راشي، بیا دغه چپې د پاسه نه بله چپه راشي، من فوقه سحاب، نو دغه چپو د پاسه نه بیا وریځ ده، د ستورو د نوار د سپوږمۍ رڼا پکې هم نه راځي. ظلمات ډېرې تیارې دي، بعضها فوق بعض، چې بعضې پکې د پاسه د بعضې نور شوي. اذا اخرج يده، هر کله چې راوباسي دا کس لاس خپل، لم یکد نږدې نه یراه، چې د خپل لاس هم ویني، نو چې دا نږدې لاس نه ویني نو بل شی به څه ویني، نو هېڅ شی لیدی نه شي. دغسې حال د هغه کافر واخله چې د الله تعالی د ذات نه دی قایل، آخرت او سزا او د جزا قایل نه دی، نیک اعمال نه پېژني، بالکل د دې نیک اعمالو د قایل نه دی چې نیک اعمال هم پکې څه شي د دې هم نه دی قایلو. نو اوس دا سړی چې دی یو طرف ته کې د جهالت په تیارو کې پروت دی، دویم طرف ته د ضد په تیارو کې پروت دی چې ضدي دی، قرآن حدیث او د آسماني وحي سره ځان ناشنا کوي. کم خلک چې په وحي باندې پوهېږي او د وحي مرکزونه د هغې خوا ته بالکل نه ورځي، نو دویمه تیارې د ضد شوله، عنادي کافر دی. او دریم چې کوم دی نو د بعد تیارې دي چې ډېر دغه اسلامي مرکزونو نه او د وحي د رڼا نه ډېر زیات لرې اوسېږي، نږدې نه راځي چې نږدې ورته پاتې شي. په دې تیارو کې د ځان پټ کړی دی، نو په دې وجه باندې بالکل د دیني هدایت به یې نصیب نه شي او شریعت سره د اسلامي احکامو سره به دا سړی نږدې نه شي. نو الله تعالی وایي ومن لم یجعل الله له نور، ومن لم یجعل الله له نورا، او هغه چا دپاره چې الله تعالی نور مقرر نه کړي، هدایت والا مقرر نه کړي، چې د دومره ضد کې دومره لرې پاتې کېږي، فما له من نور، بیا د هغه دپاره هېڅ نور نه وي، هېڅ هدایت ورله نه وي. یعنې هدایت د هغه وخت نصیب کېږي چې کله الله تعالی اراده او توفیق ورسره ملګری شي. توفیق د هغه چا سره ملګری کېږي چې چا کې طلب موجود وي. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، دا طریقه مخکې تېره شوې ده.
الله تعالی هغه چاته لارې ښیي چې چا کې طلب موجود دی غواړي چې زه به د آسماني هدایاتو باندې ځان پوهېږم عمل پې وکړم نو د ده هدایت به نصیب کړي شي هدایتو ته راشي او چې کم کس کې طلب موجود دی طلب به ځای باندې کینه او بغض موجود دی چې لرې لرې پاتې کېږي غوږ ورته نږدې کینه ورسره کوي بغض ورسره کوي اسلامي مرکزونو سره یې نه لګي د هغې سره تعاون سره یې نه لګي د هغې خوا ته ورتګ سره بیخي نه لګي نو اوس د هغه سړی د دې مثال عام علماو داسې ذکر کړی دی وایي دا لوښی چې کله د باران تصدیده کېدی نو په دې کې به ټیک باران اوبه جمع کېږي ډنه کېږي پکې او دغه لوښی ورته نسکور کېده نو که څومره باران ورېږي دې کې به یو ساس کې هم رانه شي دغسې په هغه ذهن کې په هغه دماغ کې چې طلب موجود وي 150 پکې راجمع شي او چې کم کې ضد موجود دی نو ګویا چې خپل لوښی پاستر کړی دی اوس پکې هېڅ شی نه راجمع کېږي نو دې کس ته بیا الله تعالی هدایت بالکل نه کوي الم تر ایت نه ګوري ان الله یسبح له من فی السماوات والارض دومره ضدي کافرانو جاهلان چې هغې هدایت ته راوستل کافي مشکل دي الله تعالی د هغې ته د سمې لارې ته راوستلو دپاره او د هدایت دپاره عقلي دلیل ذکر کوي عقلي دلیل دا دی چې دغه کس مخاطب کوي الم تر ایت نه ګوري یعنی د الله تعالی د ذات نه او صفاتو نه د آخرت نه څنګه منکر شوی نیکو اعمالو نه څنګه منکر د آسماني هدایاتو نه څنګه منکر شوی ایت نه ګوري ان الله یسبح له من فی السماوات والارض چې یقینا الله تعالی د پاره تسبیح بیانوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول مخلوقات ولا تسبیح بیانوي او ته منکر کېږي نو دا خو ډېر جهالت دی والطیر مارغان صافات په داسې حال کې چې وزرې غوړولي په هوا کې دي هم ورله تسبیحات بیانوي قد علم یقینا کل قد علم صلاته دا ټول پیژنې صلاته طریقه د عبادت خپل و تسبیح او تسبیح خپل هر مخلوق چې بزمکه په اسمانونو کې تاسو کم په نظر راځي کم تاسو نه پناه دي دا ټول د عبادت طریقه هم پیژني او د خپل تسبیحاتو طریقه هم پیژني الله تعالی او ته خوتري ده بده ځکه کې دا مسله د چیرې زمکه و اسمانونو کې انسان پیری او د فرشتي مسله خو بیخي واضحه ده چې هغوی تسبیحات هم پیژني او کوي عبادات کوي دا خبره خو ټیک ده لیکن په دې کې د باقي مخلوقات شو لکه د مرغانو ذکر پکې راغی چې په هوا کې وزرې غوړولي یو تسبیح بیانوي یا د باقي مخلوقات شو دا څنګه تسبیحات بیانوي په دې کې یو قول د امام سفیان ثوری رحمه الله دی دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی او بزرګانو کې په محدثینو کې د دې یو لوی نوم دی د امام بخاري رحمه الله استاد دی دی وایي چې د مخلوقاتو تسبیحات دا دي چې الله تعالی کوم مخلوقات پیدا کړلي نو هر یو مخلوق دی یو ذمہواری ته حواله کړل چې دغه ذمہواری به سنباله او دا غین یو کار اخیستل غواړي لکه اور ذمہواری دا چې د ګرمایش پیدا کوي په خله به کوي خله به دې ګرمایش حاصلوي سیزل به کوي دا د اور ذمہواری د ډیوټي ده د اوبو ذمہواری دا چې دا به د خلکو تند ختموي بوټي به رازرغونوي خشکي به ختموي ګرمي به کموي دا د اوبو ذمہواری ده دغه شان د کې د ورځې خپله ذمہواری ده د ځمکې خپله ذمہواری ده ګټو د ونو د بوټو خپله ذمہواری ده د نور مخلوقاتو خپله ذمہواری ده نو هر مخلوق چې کومه ذمہواری ورته حواله ده هغه ذمہواری چې دی سر ته رسوي او مخالفت نه کوي نو دا دغه مخلوق تسبیحات شو چې ګویا خپله تسبیح سر ته ورسوله د دې تشریح مطابق د دې نه معلومیږي چې تمام مخلوقاتو چې کوم تسبیح بیانوي د انسان پیری او د فرشتې نه علاوه نو دا تسبیح حالي دی یعنی د دې حالت په دې باندې ګواه ده چې تسبیح یې وویله لکه بس ګټه کلک شی دی د دې دپاره چې انسان به د دې نه پورې جوړوي دیوالونه به دې جوړوي خپل کار باندې راولي او ګټه دغه ذمہواري سنبالوي په دیوال کې چې ولګي نو اړینه کې بس کته نه رادانګي پرته ده پوله کې چې د کې خو د پورې نه ټوپ کوي نه ځان کله کړی دی بس ټیک ده صحیح د خپله ذمہواري سنبال کړې ده نو بری طریقه باندې په زبان حال سره په حالات د دې حال په دې باندې گواه دی چې دی ګویا د الله تسبیح ویلا او د الله تعالی کوم امر چې هغه په ځای باندې راوړو د امام سفیان ثوری رحمه الله نه علاوه د نور علماء رائے دا ده چې ممکنه ده چې دې ته الله تعالی د تسبیحات خودلی چې هغه وي خو موږ په پویګو نه موږ یې نه اورو موږ په نه پویګو لیکن د تسبیحات وي باقاعده وي د څنګه چې انسانان او پیریان او فرشتي وي د باقي مخلوقات هم وي د دې دویم قول تایید چې کوم دی د حدیث مبارک نه هم کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شګي راواغستلی او صحابه کرامو ته ویل چې د تسبیحات بیانوي یو صحابي وخت ورنږدې کړي هغه ویل او د تسبیح وي بل ته ورنږدې کړي
او ټول په دې باندې قائل چې او تسبیحات بیانای لیکن په دې عام ته د تسبیحات باندې عام خلک پوېږي نه عام خلکو د دې اندازه نه لګي دغه روایت نه د معلومیږي چې تسبیحات او په زبان حال سره هم وي څنګه چې په زبان حال سره وي لکه د امام سفیان ثوری قول لري دغه شم زبان قال سره هم وي خلاص سره هم دی لګیای او आवाज تر اوزي او د خپل شان مطابق تسبیحات وي دغه تسبیحات الله تعالی خو دلی دي والله علیم بما يفعلون الله تعالی خبر دی په هغه څه باندې چې داخله کوي دا یو قسم له خبرداري شو چې خلک هم څه کوي د دین الله تعالی خبر دی چې کار د شریعت موافقو ناغي خبر لبته ملاويږي او که مخالف او ناغي به سنگین سزا ملاويږي او په دې مخلوقاتو کې هیڅ یو شی د سنشت د الله د علم نه پټ شي د مجرم یو پټ شي او بس الله تعالی په قبضه کې رانه شي لکه څنګه چې عام د دنیا نظام د مجرمان یو زګین بل زګین ته تختی نو د الله تعالی نظام د آخرت نظام د سینې د هیڅ زګین ته تختی دی نشي الله تعالی ته خبر دی او دغه شان کم مخلوقات چې نیک اعمال کوي عبادت کوي اذکار کوي د الله تعالی د احکام پابند اوسېږي نو هغه د لپاره هم تسلی شو په دې مضمون کې چې تاسو مطمئن اوسئ د خپل اعمالو بدله به تاسو ته ملایوي او د سینه د تاسو ډېر مهنت خواري کړي عبادت هم کړي الله به خبر نه د سینه ده نو والله علیم بما يفعلون کې مخالفین د لپاره زبردست خبرداري شو او د نیکانو خلکو د لپاره یو قسم له تسلی او خوشخبری شوله